الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. دا مصیبتونو حل او د مشکلاتو حل یا یو سړی په یو داسې سوچ فکر او غم او دک د زړه او د دماغو کې مبتلا وي چې هغې سره د ده زندګي تنګه شوي، نو د دې نه علاج به څه وي؟ د دې نه علاج چې دی الله رسول مونږ ته ښودلی دی. اللہ رب العزت فرمائی سورۃ الطلاق کے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، څوک چې د الله تعالی نه ویریږي نو الله رب العزت په ده دپاره د هر غم او مصیبت او تکلیف نه مخرج او کشادګي وګرځي. د زړه د دماغ او غمونه فکرونه غمونه دا به رب العالمین ختم کی، خو چې صحیح تقوا سړی کې راشي. کما تقوا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اے ایمان والو د الله نه صحیح ویریږئ او د الله صحیح یره په ځان کې راولئ. هغه صحیح یره دا ده چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو باندې مرګ دې را نشي مګر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې، یعنی د الله د حکمونو پوره تابعدار یې. اوس مرګ او ژوند د انسان په اختیار کې نه دی، پته نه لګي چې انسان باندې مرګ کله راځي. ډېر کله ته یو ځوانۍ کې هغه مستی کوي او وایي چې یاره اوس ځواني ده او بیا سبا بوډا شم بیا به توبه وباسم. ویریږې نه که دې ځوانۍ کې در باندې مرګ راشي. ځکه د امت اکثر خلک چې دي دا په ځوانۍ کې وفات شوي، ډېر کم خلک داسې دي چې هغه د ځوانۍ عمر تیر کړي او بوډا شي او بیا وفات شي. امام ابن قیم رحمت الله علیه دا خبره ذکر کوي. نو حق تقاته دا دی چې هر وخت سړی د الله د حکمونو تابعداري، د الله او د رسول د خلاف نه، د حرامو نه، د نارواو کارونو نه ځان وساتي. دې سره به رب العالمین د انسان کومه پریشانی دنیا کې دته لګېدلې ده، روحاني پریشانی ده او نوره څه قلبي پریشانی ده، رب العالمین به د دې تقوا په وجه باندې دا الله وعده کړې ده چې یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، او دا هغه ځای نه به الله رزق بندوبست ورله وکړي چې د ده خوا خاطر کې به هم نه وي. امام ابن قیم رحمت الله علیه نه یو سائل تپوس کوي اجمالی چې یو سړی په یو داسې مصیبت کې گرفتاری چې د هغې د وجې نه د دین او دنیا دواړه تباه کېږي او مشکل زیاتي، د دې مشکل او تکلیف نه او د دې تباهۍ نه په څه باندې بچ کېږي. نو امام ابن قیم ورته کتاب ولیکو الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، یو مختصر جلد کی کتاب دی، هر چاله د دې کتل ضروري دي. په هغې کې تفصیل وکړو چې د ګناهونو نه ځان وساته، د الله او د رسول د خلاف نه ځان وساته، د معصیاتو نه ځان وساته، او بیا د دې شیزونو ورته فایدې بیان کړې او آخر کې ورته دا وایي چې دوه کار اختیار کا اجمالي طور سره، علیک بالدعا و علیک بالتقوا. یو دا چې دعا غواړه د الله نه همیشه چې الله زما دا مشکل حل کړي، ما د هلاکت د دنیا او د آخرت د تباهۍ نه وساتې. دعا غواړه د الله نه همیشه. او دویم دا دی چې تقوا او پرهیزګاري اختیار کا. دعا هم د مسلمان دپاره یو غش دی او مسلمان به دعا کوي د الله نه، رب العالمین د بندګانو دعا قبلوي چې په صحیح طریقې سره بندګان د الله نه دعا وکړي نه الله پاک له مشکلات هم حل کوي. د دې نه علاوه د دې لپاره بل یو علاج چې دی
حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې استغفار دی من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وکم انسان چې استغفار لازم ونیسي نو د استغفار پیدا ده د خپل ګناهونو صحیح طریقې سره استغفار غواړي د الله نه الله به د هر غم نه او د هر مصیبت نه راوباسي او خوشادګي به ول الله پاک وګرځي او مخرج د مصیبتونو نه به مخرج ول الله پاک وګرځي او يرزقه من حيث لا يحتسب. امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه په مجموعه الفتاوی کې د دې مبارک داغه نم تپوس شوی ناغه مجموعه الفتاوی کې د دې جواب وکړو چې سړی د الله صحیح معرفت حاصل کی او خپل رب صحیح او پیژني د الله توحید او د الله پاک باندې ایمان او د الله پاک اسماء او صفات او باغی کې پوره تدبر کی نو دې سره به الله رب العزت د زړه ته یو عجیب خوشحالي راولي د ټینشن د هغه سوچونه فکرونه دا به الله ختم کی او یو سرور به د زړه کې په صحیح طریقې سره چې د الله اسماء او صفاتو کې سړی سوچو کی د الله په دې کائناتو کې سوچو کی د الله توحید د الله معرفت صحیح حاصل کی دې سره غمونه ختميږي. دارنګه د غمونو علاج چې دا عبادت او مونږ دی الله پاک ایمان والو ته وی یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ایمان والو د الله نه مدد وغواړئ په صبر او صلات سره صبر او صلات سره د الله تعالی نه مدد وغواړئ یقینا الله تعالی مع الصابرین د صابرینو ملګری دی ورته چې هر مصیبت راځي صبر او صلات سره اختیاري مونږ کوي او صبر کوي نه الله رب العزت په دغه مدد کوي. نبی صلی الله علیه وسلم چې پریشان شو بلال رضی الله عنه ته وی قم یا بلال فارحنا بالصلاه ابو داود کی روایت راځي بلال پاسه او په مانزه کې مونږ ته راحت راکا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه صحیح کی روایت راځي وجعلت قرة عینی فی الصلاه زما د سترګو یخواله دا په مانزه کې ګرځول شوی مونږ چې دا ګناونه ختمي د انسان نسینه کولاوي نو منځونو او عبادتو ته ډېر زور ورکول پکار دي او خاص کر فرایض ځکه چې فریضه سره نه ادا کوي ناغه زم چې مسلمان څه چې خو به انسان هم نه وي داغه په انسانیت او حیوانیت کې فرق دغه دی ځکه ولای کله نام چې د الله بندگی نه کوي دا خو ډنګر حیوان دی نو دارنګه د الله پاک دا فرایض چې کوم فرضي شذونه دي دا د سړی صحیح طریقې سره ادا کوي نوافل لیکي صلات حاجات ته کوي د شپې را پاسي دعاګانې د الله نه غواړي او صبر چې دی صبر کول د الله په فیصلو باندې صبر څه وي صبر صرف دې ته نه وي صبر دې ته وي چې د محارمونو بزان ساتي. امام ابن قیم تعریف کوي چې صبر حبس النفس عن محارم الله د الله چې کوم شیزونه حرام کړي دا غي نه نفس بالکل بنده وحبسها على فرائضه او الله چې کوم شیزونه فرض کړي باغې باندې هغه داغه په ادایګي کې به نفس صبره او الله پاکستان تقدیر کې کوم مشکلات او تکلیف لیکلي دي هغه کې به شکو شکایت او دغه نه کوي. مطلب دا دی چې الرضا بالقدر په تقدیر باندې راضي کېدل تقدیر باندې راضي کېدل د الله په فیصلو راضي کېدل دا علاج دی. حسن الظن بالله په الله باندې خسته ګمان کول او د وسوسو د شیطان نه اعراض کول. انسان د چې مصیبت رسی یو خدا چې قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا او ما اصاب من مصیبت الا باذن الله دا الله په تقدیر سره رسی او الله لیکلی دا الله په فیصله باندې به انسان صبر کوي. بل دا چې انسان ته مصیبت رسی په بما کسبت ایدیکم تاسو د ګناونو په وجه باندې تاسو ته مصائب راځي. دارنګه د غمونو د دې لپاره دعاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی لکه صحیح بخاری کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا خودلې ده غم او د تکلیف او دارنګه د بے چینه او د ټینشن لپاره
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وغلبة الرجال. پناهی غواړم پتا سره الله د غمونو مصیبتونو نه او د عاجز کېدو نه، د سستۍ نه، د جبن او بزدلۍ نه، د بخل نه، وزلع الدین او د قرضو د بوج نه، وغلبة الرجال او د غلبې د خلکو نه. دارنګې دا دعا م راغلې د موارد الظمآن کې. دا دعا د مشکلاتو دپاره ده. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. یا لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ ولا منجأ من الله الا الیه. دا دعاګانې دي د غمونو په مصیبتونو په وخت کې. دارنګې بخاري کې راځي دا د بېقرارۍ او د بېچینۍ په وخت کې او د انسان چې کله ډېر غمونو کې تکلیف کې د هغه وخت کې دا اذکار ډېره فایده ورکوي. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله علیم الحلیم، او دا رب العرش، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. دا دعاګانې دي. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. داسې نور دعاګانې نبی صلی الله علیه وسلم ښودلي. دغه شریف دارنګې صبح و شام کې کوم اذکار دي. سړی سهار مونځو کې نو فوراً د وده کېږي نه، سر مانځه پسې دې کښېني، او دا ډېر د خیر او برکت وخت دی. د ورځې اول دی تر نور خاطو پورې دی. کم شرعي د سهار اذکار یې هغه وکړي. بیا نور خاطو نه بعد دی 2 رکعته د ساق مونځ وکړي، بیا ورپسې 2 رکعته د صلات حاجت هم وکړي، خپل حاجت کې الله ته پیش کړي. دارنګې ماښام کې کوم اذکار دي، د وضو کېدو په وخت کې کوم اذکار دي، د دې پوره پابندي پکار ده. دې سره الله پاک ټول مصیبتونه، غمونه، پریشانۍ به ختم کړي او ژوند کې الله پاک برکات شي. او زیاته خبره دا ده چې د الله توحید، معرفت، د الله په فیصلو صبر او تقوا پرهیزګاري